ګورو چې دی وخت کې مونږ سره فرست کال به د چاوي او سبا ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ولې څنګه دی؟ خیر دی جی. رو رسوک خبرې کوي د کم زینا؟ یی خبره کړه نو مې واسه نو بیا خو دا ټول ریډیو وری. جی جی جی. دا وایم درته چې دا سمو ویلې نه دا ما خپل فول کې دا جی خبره. جی جی. یو څه کې مو چې کوم دی بل څه کې جی زه یو کوم راکېم جی او وی بل څه کې خاجي خا. جی جی. نو زه تاسو په خبره پېنو شم لګه کول کر صفا خبرو کې څه ویل غواړي؟ زه دا غواړم دا چې تاسو وی کنه سمي وې نو ما خو ډېر خبرې وکړې. نه جی دا ډېر نه دا اخري خبره ده خو د خاون مال. جی جی جی. هم دا غیر ته ما چې کمره جدا ده خاجي خفغان د وجه. جی جی. خاجي خا. تاسو بیا ما سره رابطه وکړئ. زما موبایل نمبر خو به تاسو سره یې کنه؟ نشته سر. زه تاسو کال کټ کې نو زه به نمبر ویم تاسو به ولیکئ. ټیک ده؟ ډیره مننه جی. څوک ما سره پرسنلی رابطه کول غواړي د چا داسې مسلې چې دلته انیر ویل نشي څوک داسې چې اغي بل ټیم سم مسائل راځي او زبر ریډیو کې نه ماناغي زما نمبر نوٹ کې 0312 93 92 338 0312 93 92 338 زمانه موبایل نمبر دی. تاسو په د آرام ټیم نه علاوه تاسو هر ټیم چې کال کوي یا د مونږ ټیم یا د آرام ټیم نه علاوه نو بالکل تاسو سره زب اویلیبل يم. ګورو چې مونږ سره سیکنډ کال د چا به یو سبا غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب سو خبرې کوي د کم زینا؟ تخیار خبرې کوم د باز نه کړینا. جیرو رسب ویل غواړي. جی دا تاسو کول غواړم چې دا اثر جمع ولاړ وي نو دا سنت په پسې څومره فاصله کې انسان کولی شي لکه جمع ولاړ دا تاسو سنت نه دی کړی نو دا څومره فاصله کې کو په سب کې سره جو خود رګي کېږي یا نه یا څومره فاصله کې دا پښتنه مې کم صف کې چې شاته د سحر جمع والا خلق نی ولاړ یعنی خالی صف کې سنت ته او درېګا او کو جمعه دومره تنګو چې خالی صفونه پکې نشتا نو بیا هم د کم ځای باندې چې مونږ پسې امام پسې نیت تړي او مل تاول سنت کو بیا امام پسې نیت تړه. ډیر مننه جی کال کولو. 65 15 093 زموږ ټلیفون نمبر دی. السلام علیکم. السلام علیکم. هلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب سو خبر کوي د کم زینا؟ جیرو رسب ویل غواړي. ما وشي دا تاسو نه ته پوښتنه د مسواک کم ټیم کې خيو. مسواک د هر موز نه مخ کې کول دا سنت طریقه ده او د خوراک نه رستو کول دام سنت طریقه ده. ٹھیک شو؟ جی خبره کوم بل او رمبل خبر اوکے. دا سستی دا او د شیطان پنجره باندې خورا او پرتره د شیطان نزانو ساته د شیطان ممنه دې د پاره سمنا خوب دروازه پورا کوي او د شپې د وخت او د کېږي ماسختن مونږ نه ډایرکټ پس او د کېږي. دې لپاره وظیفې نشته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب سو خبرې کوي د کم زینا؟ جی محمد علی روډ د لنډی کوتل نسب ویل غواړي. جی جی نکریز لګول جایز دی. او جی جایز دی. ډیر مننه جی کال کولو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خورې سو خبرې کوي د کم زینا؟ جی تاسو خبرې کوم د خپل کور نه جی تاسو چې ډاکټر صاحب نمبر کوم نمبر څه ویل کنه؟ جی جی واپس لږ 15 منټه بعد وای مونږ نوٹ نکو. خا خورې دا ډاکټر صاحب نمبر نه دا زما نمبر دی. ٹھیک ده؟ او ستا نمبر کا ٹھیک ده جی. تاسو وره ز بیا تاسو ته هم صحیح ده. ٹھیک ده جی. تاسو وره ز تاسو خپل نمبر بار بار صرف په دې غرض وای ما چې زما اوریدونکو کزر ریډیو او سټوډیو کې نه من او هم تاسو مسائل بالکل ما ته ویل شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دی جی. رو رسو خبر کوي د کم زینا؟
ارمان خبرې کوم چې څه جی وروره څه به ویل غواړئ؟ پولیس دا تاسو کوم چې مطلب دا دی چې مطلب کار ته مړ نه کېږي دغه دی که نه جی اور یم چې کار نه مطلب ځم کړه نو ورته نه کېږي ډېر وخت ده که نه ویم چې ډېره سره وظیفه روزانه استغفار وایه 314 ځله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه نو ان شاء الله خدای پاک بس تاسو حال باندې رحم وکي او کار ته به ډډه لګي. ډیره مننه جی کال کولو. دغه مخکې کال راغلی او غوي چې موبایل نمبر لګ دوباره وای نو زما موبایل نمبر تاسو نوٹ کې 0312 93 92 338 0312 93 92 338 دا زما نمبر دی. خو مهرباني وکوي تاسو چې کلم کال کوي نو ټایم ته وګورئ چې دا ټایم د خوب خو نه دی، که د خوب وي نو بیا کال مکوي او ټایم ته ګورئ که د مونځ وي نو بیا د مونځ په ټایم هم کال مکوي. السلام علیکم جناب، څوک خبر کوي د کم ځای نه؟ جی وروره ستاسو د اواز لږ شان سلو راځي. الله پاک دې شفای کامله در کې څه ویل غواړي خان ولی صاحب تاسو وایي؟ الله دې در له خیر او شفا در کې. او بل ما تاسو دې ټول خبرو ما خو غلط دې پروګرام کې ما ویلي مو ډېر دا زنانه تفصیل په هغه والا باندې څنګه والا. جی جی بالکل. نو ما یې چې دا یو ځلې جو چې خلک یې ووري خان ولی صاحب تاسو ووره ټیک ده. ډیره مننه جی کال کولو. سوال دا راځي چې زنانا په کورونو کې کم وخت ګومنس کی نو هغه ګومنز کې چې کم وخت پاتې شي هغه جمع شي او بیا بعض خلک ګرځي هغه دا وخت اخلي په بیا باندې نو دا وخت اغشتل او خرڅول دا حرام او ناجایز کار دی او زنانو کو خپل وخت د سر خرڅ کړل دا سدا چې خپل حیا یې خرڅ کړه. دا د زنانو زینت هم دی، دا د زنانو حیا نه، دا د زنانو عزت هم دی. نو لکه چې خپل حیا عزت او زینت خرڅ کو دا یو حرام ناجایز قبیح او ګنده او پلیت عمل دی. الله پاک دې نه ټول مونږ تاسو ساتي. تاسو کو څوک کال کول غواړئ نو 6515 زمونږ ټلیفون نمبر دی. تاسو د خپل مسایلو تپوس پښتنه کولای شئ. دا کوم چې د تعویز حواله سره ما خبر وکړه نو د جایز محبت د پاره یا د خزه خاون محبت یا د چا رشتہ کیږي د الک مور پلار ناراضه دي، د جنې مور پلار ناراضه دي یا د دواړو فریقو کې یو فریق ناراضه دي نه دې د پاره تاسو تک وظیفه پکار وی ک تعویز پکار وی یا داسې سخت پکار وی نو بالکل زب تاسو ته اویلیبل یم. خو تاسو بزما او د خپل آرام خیال ساته، د مونږ خیال بساته. ګورو چې دی وخت کې مونږ په لاین باندې سوق دی او سبا ویل غواړي. السلام علیکم جناب، څوک خبر کوي د کم زینا؟ تاسو جی دا आवाज ډیر زیات سلو راځي. گزاره وکړه خپل خبرو کې. هلو دیر اور زما په خیال داسې غلی شانواز راغی چې کار روزګار مې په ځای ولاړ دی نو استغفار او لا حول ولا قوت الا بالله چې ډیر ډیر سو کوئی الله په رحم کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام مولوی صاحب. بیا مې کالو کو یو تبل پښتنه کوم جی جیرو وای سبب ویل غواړي. دو ماشومان برغونی شوی وي نو په هغه کې یو ماشوم لبل خدي په ور کړو او چاچی ولا ور کړو او اوس چاچی رولا هغه چې کوم له په ور کړی نه بل چې دنو هغه ویلا غواړي نو دا هغه سره نکاح کیږي کنه چې دې کوم له په نه دی ور کړی نو بالکل د دا په نکاح ولا او کیږي. هغه کوم چې په خړلې دي نو دغه د دې خزه لور ده او دغه سړی وسره نکاح نه کیږي. لکه د کوم په ور کړی د دې رور سره نو د دې رور ماما نشو د دې خزه د ماشومه د پای ور کولو په وجه لور شو او د دې خزه چې دې نو د رور د ماما شو ماما سره نکاح ناروا ده او د غیبل خور په نه دی خړل هغه وسره نکاح کیږي.
station. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خور څوک خبر کوي د کم ځای نه؟ تاسو خور د خپل کور نه. جی ستاسو د اواز لږ سلو دی که اواز هم تیز که نو ښه به وي. تاسو خور د خپل کور. جی ما واورېدل تاسو به څه ویل غواړئ؟ د رښتې دپاره وظیفه راکړئ. سورت رحمان د سحر مونځ نه پس یو ځل وایه الله به مدد کوي. ډیره مننه جی کال کولو. زموږ ټلیفون نمبر دی 65 15 093. تاسو د خپلو مسایلو پوښتنه بالکل کولی شئ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. جناب څوک خبر کوي د کم ځای نه؟ میر اعظم خبرې کومه د کوز دیر لیکو باډوان نه. جی وروره څه به ویل غواړئ؟ جی 2014 کې چې کوم دی اف ان پارسی او د هغې نه پس تقریبا 6 کاله وشو. جی جی خطر سره د اړیکو خو لکه ډډم چې کوم دی دا نه لګي بیخي د روزګار یې مې روزګار لپاره څه وظیفه یا نور څه. تاسو به جی 2 وظیفې شروع کې. یو استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، دا روزانه 313 ځله وایي. دویمه وظیفه تاسو سورت واقعه د ماښام مانځه نه پس یو ځل وایي. تاسو وورئ جی ټیک دی. تاسو وورئ د روزګار دپاره سورت واقعه ماښام مونځ نه پس یو ځل او استغفار د ورځې 313 ځله ویل دې سره روزګار ښه میلاویږي. چې څوک د روزګار دپاره وظیفه غواړي نو هغوی دی 313 ځله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه دا وی او ورسره د ماښام مونځ نه پس د یو ځل صورت واقعه وی. ډیر بهترین ښکلی بابرکته حلال روزګار به الله ورکي. ګورو چې مونږ سره په لاین باندې څوک دی او څه به ویل غواړي. زما په خیال السلام علیکم. هلو السلام علیکم. هلو زما خیال دی لاین کې 2-3 لاین دی هغې کې به یو کې فرق وي شاید ځکه چې د دې کال زه واخلم نو عموم آواز نه راځي. ګورو چې موږ سره بیا په لاین باندې څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب څوک خبرې کوي د کم ځای نه؟ زه د سټیشن نه خبرې کوم ظفر. جی وروره څه به ویل غواړئ؟ خبره دا ده چې تاسو ته خبرې وعلیکم السلام. جی خورې څه به ویل غواړئ؟ زما دا دغه خبره راته کوم چې لکه زه مونځ کوم که نه ښه کړي او زه وایم ما جوړ نه دی کړی په دقت کومه ښه همدا دغه تاسو جی روزانه یو د پاسه 100 ځله لا حول ولا قوة الا بالله روزانه شروع کې بیا به د شک دا مسله نه وي انشاءالله. الله پاک دې ټول مشکلات د هر چا حل کی. ډیره مننه جی کال کولو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب څوک خبرې کوي د کم ځای نه؟ خیر دی جی وروره څه به ویل غواړئ؟ ښه جی ښه. جی جی صحیح دی جی. تاسو ریډیو وره د چا چې د سترګو د نظر مسله وي یا د شمکورتیا مسله وي د هر مانځه نه وروستو په سترګو باندې به لاس کیدي او یو لس ځله یا نورو یا نورو یا نورو دا به یو لس ځله وي. د دواړو لاسونو د ګوتو په سکونو به په سوکو به چوب کی او هغه به په سترګو باندې راکاږي انشاءالله الله به دا مسله حل کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. جناب څوک خبرې کوي د کم ځای نه؟ جی غلام نبی صاحب خزانه شوګر مل نه څه به ویل غواړئ؟ خیریت دی جی الله هم خوشحاله کا. مننه. که بنین کې نارینا مونځ کوي نو کېږي خو مکروه دی. او جی
ډیره مننه جی کال کولو قدرمن شي په الله ګران شي. دا مسله چونکې د ګرمۍ سره تعلق لري، د ګرمۍ د وجې نه یو الک یا یو سړی کمیس ویستي خو لاندې بنې نه چولی، په هغه بنین کې مونځ کوي نو کیږي که نه؟ نو پکېدو کیږي خو مکروه وي. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب، ستړی مشئ. مهرباني جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ زه غزني ګل خبرې کوم د هنګونه. ستا پروګرام مې واورېد، ډېر خوشحاله شوم. ما ته یو وظیفه وکړه، زما په سر درد کې 24 غنټې، نه په ګولیانو نه په دوایي ده. وروره داسې به وکړې که نه، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. دا به 11 ځله ووایې، په لاسونو به یې چوف کې، په اوبو به هم چوف کې. نو اوبس قدم شوي دي او لاسونو باندې چوف که دا په سر راکاږه، د سر درد به داسې ختم شي چې بیا به کلم را نشي. ولا حول ولا قوة. او دا راته ووایه چې د هنګو موسم څنګه دی؟ ډېر ښایسته موسم دی. باران وسوري مفتي صاحب، تا مخکې پروګرام مې واورېد چې کومه شپږ هغه دې بیان کړو، قسم په خدای ژړا راغله راته. الله دې پې د عمل کولو ټولو له توفیق ورکړي. آمین رب العالمین. په مخه دې ډیره مننه جی، په مخه مې ښه، ستا هم په مخه ښه، الله هم ډېر خوشحاله کا. زه ټلیفون نمبر وایم 65 15 093 زمونږ ټلیفون نمبر دی، تاسو بالکل رابطه کولی شئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ ذبیح الله خبرې کوم د اورمړو نه. جی رورا اورمړو نه څه به ویل غواړئ؟ حسبنا الله ونعم الوکیل 314 ځله وایي، الله به مدد کوي. روزانه وایي نو ان شاء الله الله به خامخا ستاسو مدد کوي. پروګرام دین او دنیا کې ستاسو ورور سلیمان شاه تاسو سره سټوډیو کې حاضر دی. موږ سره ټایم هم کم دی خو یو څو کارز به واخلو. السلام علیکم. وعلیکم. جناب څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ السلام علیکم. زمونږ هغه نمونه چې هغوی مونږ سره شرکت کړو د هغوی به مونږ ذکر تذکره به کوو، او کومو خلکو چې د دعاګانو درخواست کړی دی نو د هغوی دپاره به لاس پورته کوو، دعا به غواړو. زه به لږ د وخته تاسو نه اجازت اخلم، ځکه دلته سټوډیو کې ایسی قسم مسله راغلی ده، نو د هغې په وجه باندې ویډیو کې خو به پته لګي، خو داسې تاسو ته اندازه نه کېږي چې څومره ګرمي ده. زه دلته اخري کال به واخلم، یو یا دوه، بیا به نومونو طرف ته ځو. السلام علیکم. هلو جناب څوک خبرې کوي؟ جی رور خپل ریډیو لږ بند کړه نو موږ به په سهولت आवाज وورو. جی 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 ها د ګناه عمل کړي توبه دی وباسي. ها بس ډیر مننه جی. زمونږ هغه ملګری چې هغوی مونږ سره رابطه کړې وه نو عبدالحق میسج کړی وی چې بلال او عبدالقدیر ته مې سلام. نو ډیره مننه، ستاسو سلام به ورته رسېدلی وي. دې سره زه به کال زم اخلم او دې خوا نومونه به هم شریکوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک خبرې کوئ؟ د سر د درد د وظیفه جي تاسو لږ بیا ووایئ او مشکلات کوټې دوا راته وکړئ. الله دې مشکلات حل کړي. او د سر د درد وظیفه یاده که حسب د لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم 11 ځله ووایه، په اوبو هم چوب کا، په لاسونو چوب کا، په سر راکاږه او هغه دم کړي بس که الله به دې مدد وکړي. ډېره مننه جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه خیر دی جی. څوک خبرې کوي؟ څوک خبرې کوي؟ استاد جی ماته لږه دعا وکړه. ښه جي ښه. او زمانه ساده سیلنډر لنډه کېږي. ښه 2018 کې زه عمرې ته تللی وم چې رالم ما نشه کوله، نشه ما پرېښې ده. ښه او ماته دعا وکړه. الله پاک دې درله شفا درکړي او خدای پاک دې دا تکلیف روک کړه، خدای دې روغ صحت درکړي. نو عبدالحق کال که میسج کړو، هغه وایي چې ما سره بلال او عبدالقدیر دوی ته سلام. نو ستاسو سلام رسېدلی دی. فاطمه بیبي میسج کړو 400 نه دعا درخواست کوي. ما ته وایي ستا تیر پروګرام کې طبیعت ټیک نو هغه شکر دی بالکل ټیک شوی دی، خو زما هم شل مسلې وي
تاسو به حیران شئ چې کله مری خراب و نو د هغې دپاره کومې دوایانې استعمالولې نو الله فضل وکړو ستاسو دعاګانې وي زما مری تکلیف خو ختم شو زه ټیک شوم خو سره هغه دوایانو سره دومره نقصان وشو چې خوله مې ځای په ځای پخه ده نن هم پوره هغسې خبرې نشم کولی څنګه چې په کار وې ځکه چې د ژبې او د ژبې لاندې اړخونه پاخه دي نو تکلیف ترې راته په خوراز کا کې او په خبرو کې بهرحال الله هم خوشحاله که چې تاسو زما د پاره دعاګانې کړې دي ډیره مننه نوید خور هغه وایي چې زما رور دی جهاد نامې د هغه تم دعا کوه مشکلات الله دې حل کړي شاهد مې خاوند دی هغه تم دعا کوه الله پاک دې ستاسو خوشحالۍ نصیب کړي ډیره مننه سادیه د پېښور نه هغې کال کړی خو هغه ما کټ کړی و ظاهره خبره ده چې هغوی کال راشي نو زه پوه شم چې دوی پروګرام کې حاضري کول غواړي خو زه مصروف هم د دې وجې کال د هغوی ما ډراپ که او هغوی دا ویل غواړي چې زما نوم اخله نو بالکل ستاسو نوم سادیه خورې ما واخیسته د ټولو نومونه مې زما په خیال شریک کړل او بله زما یوه دیني خور ده نو هغې دپاره تیر پروګرام کې لاس په دعا ومه او اوس هم لاس په دعا یم د الله نه ورله خیر او خوشحالۍ غواړم او چې کم تکلیفونه دي الله پاک دې ترې نه لرې کړي او زه به ورته ووایم چې الله پاک تعالی خیر برکت خوشحالۍ درکړي او جناب فضل امین شاه صاحب دی د هغوی کور مور بیبي ده هغه داسې ده چې زما مور بیبي ده هغې ته هم دعاګانې وکړي الله پاک دې وله ډېر لوی خیر عمر دراز او برکت او خوشحالۍ ورکړي زمونږ ډېر اوریدونکي داسې دي چې هغوی به خاموش اوریدونکي وي نو ټولو له د الله پاک اجر او ثوابونه ورکړي عظیم برکات دې الله نصیب کړي او د دنیا او د آخرت خوشحالۍ دې ټولو له الله ورکړي زمونږ په اوریدونکو کې نارینه وي زنانه وي که لوی وي که واړه وي کورونو کې هسپتالونو کې څوک چې بیماران یې الله دې شفای کامله عاجله ورکړي او خپل رور سلیمان شاه په دعا کې یاد ساتئ ان شاء الله را روان زیارت 3:30 بجو نه تر 5 بجو پورې تاسو بالکل هغه سره پروګرام اوریدلی شئ اوس خپل رور سلیمان شاه ورکه اجازه د لوی الله په امان